علماء کرام فرمای د شریعت درې مقاصد دي. اصل خدای چې شریعت د اسلام چې کوم دی هغه درې تعلقات صحیح کول د لپاره شریعت الله را لګلې. هغه درې تعلقات کله انسان صحیح شو نو دیو په صحیح مانو کې د شریعت منون کې جوړ شي. که یو تعلق کې کمی راغی نو هغه مطابق بدل شریعت هغه مرکب وي، په شریعت باندې بدل عمل کم وي. یو تعلق ته ویل کېږي تعلق مع الله، د الله سره تعلق چې د بنده د خپل خدای سره سره تعلق دی. او بل تعلق ته ویل کېږي تعلق مع الخلق، د بندگانو سره، د خپل خور رور مور او بلار د گاونډي سره، د معاشره کې د غریب یتیم فقیر مسکین سره، د انسانانو سره د څه تعلق دی. او دریم تعلق مع النفس، د خپل نفس سره څه تعلق دی. دا درې تعلقات شریعت موږ او تاسو ته د صحیح کولو لپاره الله شریعت را لېږلی. انسان د خپل رب سره څنګه تعلق قائم کی، بنده به د بندگانو سره څنګه معامله ساتي، او بنده به د خپل نفس سره څنګه معامله ساتي. انسان چې د الله سره تعلق قائم کی نو دې ته ویل کېږي بندگی، عبدیت. دې د الله معبودیت ته وپېژندو، دته د الله معرفت حاصل شو، دې پوه شو چې الله زما معبود دی، زه د الله عبادت کوونکی معابد ما. نو دغه نسبت بد صحیحواله راشي. ځکه چې تا په مانځه کې سورته فاتحه کې ویلي ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله خاص تا عبادت کو او خاص تا نه موږ مدد غواړو. نو د هغه عبادت د صحیح کولو لپاره اوس په دې آیت مبارکه کې الله حکم کوي اعبدوا ربکم. لومبنه خبره تا د عبادت او د بندګۍ کړي دا، نو لہذا د یو الله عبادت وکي او د الله سره خپل تعلق مضبوط ساتي، د الله سره رابطه مضبوطه ساتي. نو د عبادت لومبني مطلب دار عاجزي، تبازان کې عاجزي راولي، تکبر بنګي. ځکه چې تکبر دا الله د پاره خای، دا بل چا سره دا نه خای. وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الله قران کریم کې فرمای الله د پاره ټول لوی دا، ټول بڑای او کبریا دا د الله سره خای، د الله د شان سره خای. په دې وجه حدیث مبارک کې راځي لا يدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر. کوم انسان پزړه کې چې ذره برابر هم تکبر وي، دا قیامت پورس باندې جنت کې نه داخليږي. د دې لپاره الله تبارک وتعالى چې کوم د لوی حق دی هغه دونه پیژند، نو په دې وجه باندې جنت ته نه داخليږي. د الله د لوی حق دا دی چې دې د الله عبادت وکړي او خپل ځان عاجز وګڼي، خپل ځان د الله بنده وګڼي. د نبی رسول الله والسلام بارک راضی حدیث مبارک کی کان یمشي تقلعا، نبی رسول الله والسلام ډېر عاجزی سره تکو. دا د بندګۍ غ آثار دي. قران کریم کې الله فرمایي وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. خپل د روانې دو چې کوم چال له هغه درمیانه ساته، مډیر تیز او مډیر سلوزا. نو دا د عاجزۍ یو انداز دی، د تواضع یو اثر دی چې انسان په ځان کې راولي. من تواضع لله رفعه الله. څوک چې د الله د خوشالولو لپاره، د الله د رضامندۍ لپاره د عاجزي اختیار کی او خپل ځان د الله بنده او ځان ښکته وګڼي، رفعه الله، الله بدته اوچته مرتبه ورکړي. ومن تکبر، او څوک چې تکبر کوي ځان لوی ګڼي، وضعه الله، الله به ښکته کې ځمکې له ورځي، د ذلت به مقدر شي او ذلیل بشي.